دا د سورۃ البقره 28 نمبر رکو ده. سل بنی اسرائیل پښتنو کا د بنی اسرائیل نه ای رسولا کم آتیناهم چې سمره ډیر ور کول کړي مر آیتن بینتن د نقش جوات زخا ومن یبدل نعمت الله او سیک چې بدل کی شګړه د الله پاک من بعد ما ورسته دی غنا جاءت هو چې روشی دتا شګړه فإن الله بشک الله پاک چې دا شدید العقاب د سخت غضب سخت سزا الله زین للذین کفروا شلګړي شوې دي د پر د کسونه چې دي کافر دي الحیات الدنیا جمدین د دنیا و یسحرون و دی نخولین کوي من الذین پیغ کسونه پر امنو چې ایمانی وروړه ده والذین تقوا کسون چې دي پرهیزګوري دي فوقهم بون دی دین یوم القیامت په ورځ د قیامت والله الله پاک چې د یرزقو رزق ور کوي من یشاء چاته چې خوښ شي بغیر حساب بغیر د حسابنا کان الناس وی خلق امتن ډله واحدتن یوا فبعث الله النبیین برلجل الله پاک نبیون لرا مبشرین نظری ور کوین کی په جنت سره و منذرین او ډروین کی په جهنم سره وانزل معهم الكتاب اور نزل ولکن الله پاک سره د انبیاء کتاب لرا بالحق په حق سره لیحکم د دې پر چې دی فیصله وکي بین الناس پمیوز د خلق شي فيما په اختلافو چې دی اختلاف کړو فيه په کیمه خبره شي و مختلف فيه دی اختلاف نو خبره شي الا الذين مگر کسونه او تو هو چې ور کړه شو دی تا کتاب من بعد ما ورست دی نه جاءتهم البينات چې روغ لدی ته جوات معجزه باین د وجزه خدي سرکشی د مخالفت کو بینهم پمیون خپل شي فهد الله بهدایتک الله پاک الذين کسونه تامنوا چې ایمانی وروړه ده لمختلفوا فيه د پیغس چې دی اختلاف کړه په کیمه خبره شه من الحق د حق زخه باذنه په حکم د الله پاک سره والله الله پاک چې دا يهدي هدایت کوي من یشاء او چاته چې خوښ شي الی صراط مستقیم په طرف د لیاره سیخه ام حسبتم آیتو سے گمان کئیے ان تدخلوا الجنت چې ګډوش تو سی جنت تا ولما یاتکم ولیاو رغلی نیتو سی تا مثل الذین خلو مثال دیغه کسونه چې تیر شوی د مخشه من قبل کوم مخشه بودو سینا مستهم البأساء او چې لګیدلی وی دی سرا خوریه والضراء و مرزینا وزلزلوا ودیتا جټکا ور کړی شلا حتا تر دې حد په یقول الرسول چول رسول الله صلوات و سلام والذین واکسون امنو چې ایمان یې وروړو د رسول سره ماهو سره د متا نصر الله چې کله وی امداد د الله پاک اعلی خبردار الله پاک وو فرمیل ان نصر الله قریب بشک امداد د الله چې دا نږدې ده یسالونک دی پښتنه کې تو نه رسوله ماذا ينفقون چې کیم شاید چې دی خرچی د الله په لیار شه قولو یا رسول ما انفقتم اس چې تو سه خرچ کیه من خیر د سمول زخف للوالدین به د پوره د میرو پلور ددا والاقربین او د پوره د خپلوینی دا والیتاما یتیمون ته ور کوي والمساکین او مسکینون ته وابن السبیل او مسو پرتا وما تفعلوا واسجتو سو کی من خیر دسنه کینا فان الله بشک الله پاک چې د به علیم پیغه بند علم لرین کدا کتب علیکم القتال پرس کړه شو د پتو سه بندې جنگ کول د کپیر سره وهو کره لكم وحال د چاغ لره تو سه بدګنیه واسا و ډیر ورا ان تکره شیئا تو سه بدګنیه یو شی لره وهو خیر لكم واو بهتري په نتیجه شه د پورا د تو سه واسا و ډیر ورا ان تحب شیئا تو سه محبت کوي د یو شی سره شیئا سرشی سارا یوشی سارا وهو شر لکم واو بدوی دی پر دی تو سی نتیجه له سارا والله الله پاک چې دا یعلم
پیژنی و انتم تسی چوستا لا تعلمون نپیژیے